او هغې هلکانو ته م ویم چېرې تاسو څنګه هلکان یار چې تاسو د 5 بچو د مور هغې سره لینډ جوړوئ ستا دا خواهش ته م په شړق ولګي وایي غنمه د جنت د باغچو دې را بهر کړم لږ وګوره زه اوس هم ستا د کر په انتظار یم پته نشته ملګرو چې دنیا د چا د مخه آباده ده ځکه که دلته خپل اعمال ته سوچ وکړو دلته واقعي وګورو نو تاسو به حیران شئ اوس په دې کمنټس کې ډېر ملګري دا خبره کوي وایي نوید بی د قیامت علامات دي نو بالکل دا د قیامت علامات دي خو په دې دنیا کې به داسې یو کس دې وي چې د هغه د مخه به دا دنیا آبادوي د هغې د مخه به په موږ باندې د کاڼو باران نه کېږي ګینې موږ د کاڼو د باران قابل یو دې سیټ کې د دې مشر سپین ګیري دا تصویر تاسو ته ښکاري د ده ښځه ولګېده د خپل یار سره په سلا باندې دا خپل سپین ګیری خاوند ویشتو په هغه یار باندې اوس دا هم پته نشته ملګرو چې آیا د دې سپین ګیري بابا دغه چې کومه ښځه وه نو دا اولنۍ وه او که دویمه وه د دې سپین ګیري د عمر نه اندازه ولګوئ چې د هغې ښځې عمر به څومره و په دې عمر کې ته خواهشاتو دومره راغستې چې ته په خپل سپین ګیري خاوند باندې رحم نه کې د دې نه 15 بچي پاتې شو په هغه 15 بچو باندې رحم نه کې دا واقعه غالبا چې په نوخار شیرین کوټو کې شوې ده او د کوم هلک سره چې لینډ نو هغه هلک د ثوابۍ و نو د ثوابۍ نه دغه هلک راغوښتې او د خپل سپین ګیرې خاوند یې پیشتې خاوند له الله جل شانه خپله مرتبه ورکړې که زمانه بعد چاته سجده کېدې نو ښځې به خپل خاوند ته کولې مجازي خدای ورته ویلی کېږي نو دنیا هم لاړه او آخرت خو تباه او برباد شو ځکه ملګرو چې ویلی کېږي دا دوی نیولي دي ګرفتار شوي دي نو د 15 بچو دقه مور چې هغې دومره غټ قدم واغستو د خواهشاتو دپاره بیا د دې هلک صاحب یې لینډین په څه باندې جوړ شوی زه درته نالیدلي ویم په موبایل ځکه ملګرو چې دغه کس د هغه ثوابۍ نه راغواړي خو په موبایل بیا راغواړي او بیا ورته ټایم فکس کوي خو په موبایل باندې بیا فکس کوي نو موږ له موبایل څومره نقصان راکړو یو وړوکی مثال یې دله در کوم هغه زنانه زارونو ته ځي او د دکاندار سره داسې قسم ډیل کوي سوداګانې ترې راوړي نو په چم ګاونډ کې هغه ښځه خلکو ته معلوم وي ویره د دې کردار ټیک نه دی دا بازار ته ځي سوداګانو له او د دکاندارانو سره ګپ شپ لګوي نو دا خبره ټیک هم ده ځکه چې کله د یو زنانه د بل سړي سره د خولې مندړ مات چې د پښتانه ته د خولې مندړ وایي د خولې مندړ څنګه ماتېږي چې هغه سره ته داسې قسم خبرې وکړي چې هغه د کېدو نه نو دې ته د خولې مندړ ماتېدل وایي نو چې هغه زنانه لاړه شي بازار ته او د هغه دکاندار سره کینی هغه دکاندار هم خامخا چې سار ځي نو ځان یې ښه برابر کړی نور خو پوهېږئ ځان یې ښه برابر کړی نو چې هغه دکاندار سره کینی یو طرف ته دا سوچي چې سودا به راله ارزانه راکړي او بل طرف ته دا سوچي چې ځه چانس هم ولګېدو تعلق یې ورسره برابر شي چېرې دا بازارونو ته ځي دا ښځه ټیک نه ده نو نن هغه سیسټم د کورونو منځ ته راغلی دی د کورونو په منځ کې په کمره کې دننه یوه زنانه لګوي او فیسبوک کوي په هلکانو باندې نظر لګي مختلف قسم هلکان ګوري نو د هغې خواهش کوم طرف ته لاړی توبه استغفار الله هم دې معاف کړي یو طرف ته سپین ګیری او بل طرف ته نوجوان نو ته به څه کوې نو چې هغه نوجوان باندې ستا نظر ولګي هغه دې خوښ شي نو خامخا ستا خواهش هغه طرف ته لاړی چېرې زه دې نوجوان سره دې زه میلاو شمه نن وګورئ زنانو هر چا سره موبایل دی هغه ګوري هلکانو ویډیوګانې ګوري مختلف قسم خبرې په هغه موبایلو کې راځي هغه ګوري نو بیا په دقه موبایل باندې رابطې هم شروع شي نو هغه د بازارونو سیسټم خو لا جاري دی توبه استغفار چې بازار ته وځي نو ته به چې ټولې ښځې بازار ته راوتې دي خو د کورونو سیسټم هم خراب کو چې هغه زنانه چې هغې دپاره یا کور دی یا ګور دی هغه د کوره نه وتله نو نن خو ته په دې باندې مطمئن یې چې زما دا زنانه په کور کې دننه ناسته ده خو دلته یې وله موبایل اغوستی دی نو دا سوچ کوه چې په دقه موبایل په ذریعه باندې به زما دا ښځه کمې کارنامې کوي نو موبایل موږ له څومره نقصان راکړو نو تاسو اوس خپله سوچ کوئ د دې بچو مستقبل لاړی تباه او برباد شو دغه 15 چې کوم بچي پاتې شو بابا خو وفات شو هغه مور چې کومه وه هغې خو داسې کردار ادا کړو چې خپل خواهشاتو له وجې د یو څو سیکنډو د خواهشاتو له وجې خپل خاوند قربان کو خپل 15 بچي پرېښودل اوس به په جیل کې تر څو پوري او په دې بچو باندې نوم د څه پرېوتو دوی چې کله غټ شي نو دوی ته به دا ویلی کېږي چې ستا پلار په څه کې مړو ستا مور چې کوم لینډین نو توبه استغفار د دې خپلو بچو ژوند هم تباه او برباد کو الله جل شانه دې په دې ماشومانو باندې خپل رحم وکړي کوم 15 چې پاتې شو ځکه بابا هم نشته مور هم نشته اوس چې ژوند څومره تېرېږي نو هغه به ذلیله وي پښتو معاشره ده تاسو ته پته ده که په سلو کې یو کس وي نو هغه دا پیغور ځان سره رړی ساتي به چې کله څه خبره یا پیغور مخې ته راولي نو تا پسې ځي نو د دې بچو ژوند هم تباه کو خپل ژوند هم ذلیل او رسوا کو او هغې هلکانو ته م ویم چېرې تاسو څنګه هلکان یار
چې تاسو د 5 بچو د مور هغې سره لینډ جوړوئ، ستا دا خواهش ته هم په شړق ولګي، ته دې هم په شړق ولګي چې ته دومره ذلیلتوب کې چې د 5 بچو د مور سره لینډ ساتي. ولې په دې معاشره کې نورې جنکۍ ختمې شوې؟ که نه ستا مور او پلار نشته چې هغه تا له حیاداره باپرده جنۍ وګوري، ستا ژوند جوړ کړي، ستا ژوند تباه نه کړي، نو دغه د خپل ژوند دې هم تباه کړو. نو حقه د موبایلو هلکانو ته ویم چې چا موبایلو باندې لینډونه جوړ کړي دي، نو هغوی ته ویم چې څنګه تا سره لینډ دی که نه، نو داسې به د زرو نورو سره ځکه موبایل ورسره دی، د ورځې 15,000 هلکان په موبایل کې ګوري، ویډیوګانې ګوري، د هغې نه متاثره کېږي. ویډیو به طور اسلام مخکې شیر کوي. که زمونږ دا خبره د چا ذهن ته پرېوځي نو ډېر به ښه. الله جل شانه دې د دغه مشر مغفرت نصیب کړي، دا خو د شهادت مرګ و، الله جل شانه ورله یو مرتبه ورکړه، او الله جل شانه دې چې کوم ماشومان پاتې شو نو الله دې د دوی مستقبل روښانه کړي، هسې نه چې د دوی ژوند هم په تیارو کې نور تېرېږي. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې وواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي او مسلمان دې وي. الله